سلامونه ملګرو د پېښور زلمی میچل اوون کلاډي د پی اس ال نه آی پی ال تتلو والا دی. آی پی ال نه دته یو غټ آفر هم شوی دی د پنجاب کینګ ټیم د طرفه. پنجاب کینګ ټیم چې کوم دی د هغه کوچ ریکی پونټینګ دی د استرالیا ریکی پونټینګ او میچل اوون چې کوم دی دا هم د استرالیا کلاډي دی. یو سور ورځې مخکې ریکی پونټینګ چې کوم د پنجاب کینګ ټیم مشر دی کوچ دی هغه دا بیان هم جاری کړو چې آی پی ال او په پی اس ال وخت په یو وخت کې روان دي نو دې نقصان دار چې په آی پی ال کې کم کلاډي انجرډ شنو داغه په ځای بیا بل کلاډي نه ملاويږي. ځکه ټول کلاډیان چې کم د آی پی ال نفري او هغه په پی اس ال کې بيزي دي. یو سور ورځې مخکې دا بیان جاری کړو خو بیا د خپل بورډ په ذریعہ باندې په میچل اوون سره رابطه کړي او میچل اوون سره دا کانټریکټ چې کم دی ډن شوی هم د پنجاب کینګ د طرفه. پنجاب کینګز کې اصل کې دوه کلاډیان په مین موقع باندې په اهم موقع باندې انجر شوی دي چې کې میکسویل هم دی. میکسویل هم د استرالیا کلاډي دی. نو د استرالیا یو کلاډي انجرډ شو نو داغه په ځای د استرالیا ریکی پونټینګ کوچ آی پی ال لا د استرالیا بل کلاډي میچل اوون راوستلو کوشش کړی دی. میچل اوون ته باقاعده آفر شوی دی. اوس پېښور زلمی ټیم په نیمه کې پری دی میچز بکای کنه بکای په دې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کو ځکه آی پی ال چې کم دی تاسو له معلومه ده پاره کې کلاډیانو ته یو ډیر غټ رقم ملاويږي او آی پی ال کې چې یو کلاډي گیم کوي نو لکه دا داسې شو چې هغه د دنیا غټ لیګ کې گیم کوي او هغه وایي چې په آی پی ال کې گیم کولو سره زما د کرکټ کیریئر چې کم مضبوطیږي. لکه څنګه زمونږ لکه مونږ عام خلکو مثال بدر کم یو کس ته هغه جاب کوي نو چې غټه کمپنۍ کې جاب کوي نو وای غټه کمپنۍ کې زکه 2-3 کال جاب کوم چې زما سی وی په سترنګ شي سبا د خپل سی وی کې لیکل شم چې ما فلانای کمپنۍ کې 2 کال کار کړی یو کال کار مې کړی. نو دغه رنګ دغه کلاډیان چې څومره هم دی په ټولو لیګونو کې گیم کوي دوی وای چې سبا د مونږ سی وی هم سترنګ وي سبا چرته کوچینګ ته اپلای کو نو چې زمونږ سی وی کې دام وي چې لکه 2 کال د پی ال کې گیم کړی 3 کال پی اس ال کې کړی 2 کال بیگ بیش کې کړی نو هغه خپل سی وی سترنګ کولو د پارم او بل پیسې ګټلو د پارم مین شي پیسې هم نه کنه هر سړی نن سبا دنیا کې چې څومره هم خلک ته پیسې پسې پمنډ دي. نو اوس پېښور زلمی چې کم کلاډي د میچل اوون هغه ته د آی پی ال نه آفر شوی دی او د ایکسپټ کړي هم دی. اوس میچل اوون تلو والا دی خو کنفرم اپډیټ لانه دراغله چې کله به کله به نزي دا 3 میچز د پېښور زلمی بات دي دا بکای کنه بکای کچري پېښور زلمی پلی آف ته کوالیفای کیږي نو میچل اوون به ساری کنه دا اپډیټس لانه دراغلی کنفرم چې میچل اوون بکله زی خو زی بخامخا بزی ځکه د پی اس ال چې کم فائنل دی هغه ما خیال په 19 تاریخ باندې دی او د آی پی ال فائنل میچ چې کم دی هغه په 25 تاریخ باندې دی. یو هفته 15 شپږ ورځې فرق ته پکې نو خامخا د پنجاب کینګ سم میچ سپاتري چې هغه له بده خامخا ځان رسي او خه کلاډي هم دی بل پی اس ال کې دا چلی چې دل تکم کلاډي مراشي خو گیم وکي نو هغه نه پس د هغه کلاډي بیا په آی پی ال کې هم ډیمانډ سی واشي هغه بیا په لیوینګسټن تاسو ګورئ لیوینګسټن ټول نه پیله پی اس ال کې گیم کړی دی. پی اس ال کې خه گیم کولو نه پس هغه آی پی ال ته لاړو آی پی ال کې واغشتل شو بیا د انګلند یو دوه نور کلاډي نو مو چې هغه په پی اس ال کې پیله خه گیم وکړو او هغه نه پس هغه بیا په آی پی ال کې سلیکټ شو آی پی ال کې هغه نه سلیکټ کېدل نو د انډیا سترګې هم په پی اس ال باندې چې پی اس ال کې کم سړی خه گیم کوي بس بل کال آی پی ال کې سلیکټ کوي. خیر دا اپډیټ سو نو د حواله سره تاسو سره لري خپل قیمت رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.